अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स इलियास साहब सॉफ्टवेयर का अपने तरफ से मोहम्मद इलियास د کلاود ار پی سره په دې کلاس کې به مونږه د بیلنس شیټس باره کې خبرې کوو. مونږ له خو پکار و چې مونږ مخکې انکم سټیټمنټ جوړ کړو خو خیر انکم سټیټمنټ مونږ لږ شان درستو کوو او راځو بیلنس شیټ ته. دغه په بیلنس شیټ کې مونږ د انکم سټیټمنټ باره کې خبرې کوو نو مطلب چې مونږ عدل ځان پیو کو نو دا بیلنس شیټ چې کله مونږ انکم سټیټمنټ باندې ځان پیو کو نو مطلب چې بیلنس شیټ مطلب کوو نو په دې کې انکم سټیټمنټ خبرې مرایزه کې چې ویل شي ریټرنینګ ارنینګ نو ریټرنینګ ارنینګ چې موږ راوباسو نو موږ به سره په بیلنس په انکم سټیټمنټ هم پوه شو. نو د دوه ویډیو کار موږ په یو ویډیو کې کوو. دی وجه دا ډیسیژن موږ واغښتو. نو راځو بسم الله کو سٹارټ اخلو. دا څه کار کوو دي چې موږ یو ویو اول تیار کړو. د کوډینګ موډینګ پسې مزید په سکرین شو کې خا جس ما دا ګیټ جرنال کولو کړی دي. خدي ته برا شو موږ دغه داسې میډیا سټوډنټ هم ولیدل. هغه د سکرین په لیکلو پسې دي. دلته کې موږ راشو دې کې به یو موږ راوالو اکاونټ سب کنټرول. زموږ به د سب کنټرول اکاونټ سره کار ٹھیک ده د سب کنټرول اکاونټ کم دی مونږ سره بس دا به اډ کم دی ځکه او دا به زرا کلوز کم دغه به اکاونټ نیم مونږ راخلو په دې کې او باقي ورځوخه دا مونږ سره بدی کې مونږ دا ترانزیشن آی ډی راوالو فاینانشل ایر آی ډی شو اکاونټ هډ شو کنټرول شو سب شو ا دې سب نه بعد به د اکاونټ کنټرول نیم راوالم بس او دلته براشم بیا انوایس نمبر شو کمپنی آی ډی برانچ آی ډی کریډټ او ډیبټ اول ډیبټ بیا کریډټ ټیک ده ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन टाइटल او یوزر ٹھیک ده رائټ کلیک ان ایگزیکیوټ ناو دا تاسو د ایگزیکیوټ کله بتاو سره یو لیز غونته بتاو سره چې پای کې بتاو ستل لیکم د اکاونټ د سب کنټرول د چې کوم دی دا هغه به شو کېږي دی پیمنٹ دی پرچیز سکسس دی ټیک ته ټول بتاو سره دي چې اکاونټ دلته شو کېږي خو دلته یو بل ایشو روانه دلته اوس ماته دا پته نه لګي د اکاونټ ته کراسي دي نو ما دلته کې دا ایسټ میسټ دې لیکل ضروری دي چې راشي وته ټیک ده هغه سره ودی چې دا څه کار وکړو کنه چې راځو دا ایسټس دا هغه مو دا هډ بم وته راوخلو رائټ په کلیک ودی چې دا بل اکاونټ هم راوالو هډ به خالی راوالو به دا غبل پرې دی چې دا په کوم اکاونټ کې دی یا په کوم نه کې نو دا څه کار وکړي د سر دی ریلیشن ختم کړي ټیک ده او صرف د دې اکاونټ د ترمنځ ریلیشن پرې دی چې کله دا راشي نو ګول دا څه کار وکړي چې په صفه دغه باندې ښه ځان له بیسلنه چوي دا اکاونټ هډ دی موږ سره کنه دلته راشي د اکاونټ هډ بری اخر ته دا راغلی دی دا ودی ځن راواخل راکټې کېدی دا دې ختم کې او دلته به اکاونټ کنټرول لمنګ راشو د اکاونټ کنټرول نیم دی کنه د دې نه مخکې به دا ځدی ځکه دی به دې ځکه ز پیسټ کما سپیس پاور کما پلس پاور کما کنټینټ وکم ټیک ده به ډیش ولګم سلیش په لګم ډیش په لګم دا به لګم پلس وکم اور هغه نه بعد به یې ایگزیکیوټ کوم خدای خو ګوري دا موږ سره ایکسپنسز دي دا لایبیلیټی شو دا ایسټ شو دا شو ټیک دا دا موږ سره دی د پاره د اکاونټ هم راشي کدا سو وای چې نه یاره دي کې موږ بیا هغه پوره دی کې یو لیست غونته یا شو کو یا هر څه دي دا راخلو هغه څه ګران نه ده رائټ کلیک کې دلته کې بل ځانته یو ټیبل اډ کې چې راغه په نامه باندې د اکاونټ کنټرول دی ټیک دا اډ سره راواخلې د ریلیشنشپ چې کوم دي صرف د سره پرې د سره بیا ختم کړي یو سره ریموو ټیک دا صرف یو ځای ریلیشنشپ پرې دی خو دلته به دا ورګه غلط دغه مو ختم کړه صحیح دا ختم کی یار یو وځي بل سلیکټ شي دلته به څه دې ځنه سلیکټ کی دې ځنه ریموو کی ټیک دا چې کله دا تاسو ریموو شنو ګور دې ګراواخ لیدل تراشي اکاونټ کنټرول نیم د اکاونټ کنټرول نیم چې دې ځنه ملو شي دا راواله کنټرول ایکس سره صحیح نه اچھا واخلي ښه یې کیږي بیا دا به دې ته برا شوم او دې کې به یو سپیس په ولګوم د دې ځای پورې او دا به زم او دلته هم دغه پلس وکي ټیک دا ډیش او بیا سلیش ډیش او بیا هم دغه شان یو سنگل مطلب کنټینیشن وکي چې کوم په پلس ساين سره کی او رائټ کلیک ایگزیکیوټ کنه ګوره تاسو سره بیا ویل ډیفاین فول نیم تاسو سره دې ځای کې راشي صحیح شو کنه نو دا موږ سره یو ویو تیار شو دی ویو لوزنه مور کوم بلکې دا موږ سره یو جرنال هم دی ګوره ښه د جرنال انټری بس هم دا انټریز دي خو هغه موږ په سټور پروسیجر کړی دا موږ په یو ویو وکولې دی ویو نه بس موږ ډیر شیزونه ریټریو کوو رائټ په کلیک کوم دله وزور کوم وی جرنال یا خیر تاسو د پاره د زده کړې د پاره دا ډیر پکاري سونم ډیریږي ټیک دا موږ سره شو ترانزیکشن ته موږ راشو صحیح دا باکس کوم دلته کې زر ترانزیکشن دی موږ سره دا به اوکې کو
څه شو ګوره په دې کې مونږ سره د ایکسپریشن لمونږ نامه ورنکړه کنه دې ځای کې دا نامه بیا وای دا چې والا خو دله بزور کوم ځای اکاونټ بس صحیح شو اکاونټ ټایټل بزور کوم او رائټ په کلیک کو ایگزیکیوټ په کو دلته یو پیرا راشي او سیو کړئ دا ټیک ده کنه په دې کې اوس مونږ بل دا په مونږ سره یو لیست راوي چې یاره دا هغه نه مو ریټریو کوم دا لایبیلیټي د هر یو اکاونټ حساب به بیل راکوم ښه دا غي بزه د حساب سره راځم ها دا موږ سره اوس دلته کې مونږه لکشان کوډ کړی دی خو کوډ دونه خاص نه دی ټیک ده خو صرف کنټرول ټایټل دی نو دلته مونږ راواخلو دی ځکه اکاونټ ټایټل مونږ راوښنه دی نو اکاونټ ټایټل مونږ راوالو صحیح ده د اکاونټ ټایټل لکه ګوره ما داسې ډیر زیات سټوډنټان ولیدل چې ای ته زه داسې ډایرکټ کار کوم نه وی جوړې دا ویو څخه شیز دی ویو هیڅ خاص نشته دی دا دوه ټیبلو نه په یو ځای ډیټا راوښتو ته ویو صحیح ده کنه پې کې نیر جان دی پې کې فلور رائټ جان دی لیفت جان دی فول جان دی دغه شیزونه دي نور به هیڅ هم نشته لیفت اوټر جاین رائټ اوټر جاین نثینګ جست د درې ټیبلو نه په کمبینیشن سره ډیټا راوښتو سره جاین وای بس دا کنسپټ چې کله تاسو په مختلفو ځایونو کې سټډي کوئ نو بعضې خلک پته دا وایي چې دې کې به لیفټ یوز کړئ بیا پکې رایټ یوز کړئ پکې کله چې تاسو ریزلټ راشي وایي دې ته به څه وایي دې ته به ویو وایي او چې کله سیو کې پر رایټ کلیک کوي بیا ول نامه ورکړي او په ویو فولډر کې راشي دې ته ویو وایي یوازې دې ته ویو نه وایي ویو هر هغه شي ته وایي چې ته په یو ځای او دوه شیزونو ډیټا راوالي خو بیا په اسکیمینګ سرور کې ولې یو خاص ځای دی وجه ورکړي چې یاره که تاسو جوړول غواړئ دلته هم سټور کولی شئ په پوینټ زما ورسېده کنه د دوه ټیبلونو نه په یو ځای ډیټا راوښتو ته ویو وایي بس په یو داسې کنسپټ دا شي زده کوي مخکې بیا په دې کې نور ډېرې خبرې دي بیا به ته پته ولګي چې دا به زه په کوم بیس باندې زه ویو یم خو فلحال یو شي سټارټ واخلئ زده کوئ هغې نه بعد بیا ځئ مخکې ټیک ده ځکه چې ستاسو سټارټ نه اخلئ نو اینډ ته به څنګه رسئ تاسو سورس نه ډیسایډ کوئ نو ډیسټینیشن به څنګه ډیسایډ کوئ ټیک ده نو اول ویو څه ته وایي د یو دوه د دریو د څلورو ټیبلونو نه په یو ځای ډیټا راوښتو ته ویو وایي په دا کنسپټ باندې دلته وایي ویو زه هغې ته سلیکټ ډایرکټ فرام دې ټیبل نه دې ته ویو وایي خو بیا په اسکیمل کې دا خبره دوی کوي چې نه رائټ کلیک او د درې ټیبل دلته ایډ کا او چې هغې نه کومه ډیټا راواخلې دلته ته سیو کې هغې ته به ویو وایي بیا دلته دوی دا خبره کوي نو بالکل دا خبره دوی ټیک ده صحیح ده کنه ځکه چې هر یو شي چې کوم دی دا په یو خاص کیټګرایز فارم کې مزه کوي دغه شان ډیټابیس هم په یو خاص کیټګرایز فارم کې مزه کوي یو ځای کې به ټیبلې پرتې وي یو ځای کې به ویوز پراته وي یو ځای کې به سټور پروسیجر پراته وي ټیک ته نور پسې نظم ډېر شیزونه پکې نور هم دي ښه نو دا شیزونه چې بیل پراته نو دا څه شو دا کیټګرایز شو کني دا ویو د مایکروسافټ والا دلته مې ښودو شو په دې ټیبلو کې دلته به ورته راتله ویو ډاټ نوم به ولا ورکو بل به ورکول خو نه په یو خاص کیټګرایز فارمیټ کې یو شیز ایښودل چې کوم دی دا د هر یو شیز دپاره دی بیا سپیشلیزینګ فیلډ کې خو ډېر زیات ضروري دی صحیح ده که نه مګر چې یو کس کینی په کور کې خپل ذهن استعمال کړي لاجیک ته امپلیمنټ کړي بیا خلک سافټویر استعمالوي یو کیټګرایز شیز ضروري دی که نه یو خاص سټینډرډ رولز باندې هغه ضروري دی که نه په مقصد زما تاسو رسي کنه د دې وجه چې کوم دی بس دی دا فولډر ورکړی دی کني دا عموم څه ضروري نه دی خو یو شیز په کیټګرایز ضروري دی ټیک ده نه ټیک ده کنه اوس دا دین نور مې کیټګرایز کوي نو ځکه پکې بیا سیستم یوز بیا لیکلی دي چې دا بیا لیدل چې تاسو کومه جوړه کې نو اب تاسو بیا لراځي ټیک ده کنه اوس د ریویوز نه سره علامه سلیکټ ډایرکټ فرام دا څخه هی دا ځان له ټیبل له او دا ټیبل د سنه جوړ دی دا ویو د څه نه جوړه ده ون آر مور ټیبل نه جوړه ده د ټو آر مور ټیبل نه جوړه ون نه د ټو آر مور ټیبل نه دا موږ سره جوړه د یو ټیبل نوم ډیټا راغشي شي په کې ښه ون آر مور ټیبل نه جوړه ده مطلب یو څو ټیبل راغلي په یو خاص رول په یو خاص کنسټنټ په یو خاص بیس باندې دا ډیټا راغلي بدې ته ویو وي ښه نور خبرې به نه کوو نور ډېرې خبرې د نور شیزونو باندې ډسکس کوو ښه دا موږ سره راغلي زموږ دا اوس د دې لپاره چې کوم دی موږ دلته کې دا به کټ کو دي ځنه زه به دې ځای کې دام کټ کې یار دا پکې بلا شي نه مې رټو کړی ها بالا قابل یم ها دلته برا شو اکاونټ ټایټل موږ سره راغی ټیک دا یو خو دې زه دا راخلم یو ته ډیبټ رالم یو ته کریډټ رالم ویو جرنال شو زه داسې کار کوم چې راځم اکاونټ ټایټل باندې بم ګروپینګ کوم کنه صحیح ده کنه دا ز ایگزیکیوټ کوم دلته ویو جرنال ویزه نه پیژنم نو یو ټرانزیکشن مو ته کیږي ټیک ده نو خو یو ټرانزیکشن سره جوړ کړی کنه دا به ایگزیکیوټ کو نو ګوره دلته موږ سره صرف د ایسټس حساب راغی د هر یو اکاونټ
دا ویډیو موږ لږ شان سکیپ کړی و د دې بیلنس شیټ دپاره د دا فلو موږ ریډي کوله نو د هغې په وجه باندې موږ لږ شان دا ویډیو سکیپ کړی وه. ښه دې کې یو خو موږ سره دا دی چې بیلنس شیټس فلو به موږ ډسکس کوو په اس کي ام ایل سرور کې صحیح ده. ښه د هغې دپاره موږ دا ویو جوړه کړې وه آی تھنک هغه به د ویډیو کې راغلي هم وي خو زه به یو پیره بیا ډسکس کوم. دې ځای کې تاسو دې ویو ته وګورئ دا ویو موږ جوړه کړې ده ټیک ده چې آی تھنک دا ویډیو کې راغلی هم ده که نه دا ټیبل یې به دلته ایډ کې رایټ په کلیک کې دې نه به ایډ ټیبل ته راشي صحیح دا ټولې ټیبل یې به ایډ کړي دا کومې ټیبل یې ستاسو مخامخ دي باقي به یې دا ریلیشنشپ یې پرېږدئ او دا نورې به ماینس کړي دا الریډي ویډیو کې راغلي دي که نه. هغې نه بعد موږ په دې کې بیا چې کوم لږ کار په دې دغه باندې وکړو نو فردر په دې کې چې د هغې نه موږ ته دا ریزلټ میلاو شو صحیح ده. نو راځو چې د دې کې دا نور کوډونه موډونه دا به ختم کړو صرف دې ځای ته به راشو. ښه نو دا بیلنس شیټ فلو ان اس کي ام ایل سرور لکه فار ایگزامپل موږ بیلنس شیټ جوړو که نه هغې لپاره اول موږ له څه ضروري دي اول به تا ته ټوټل ایسټس معلوموي دلته به زه ته ولیکم ټوټل ایسټس څونه ایسټس چې تاسو سره یې اول خو به دا ټول معلوم کړي دا به را ټوټل کړه دا به را ټوټل کوي څنګه یو ویریبل موږ واغوست دې ځای کې بیا هم هغې کې ویلیو کومه سټور کړه اول موږ څه ریټریو کړل د دغې دا کومه ویو چې موږ جوړه کړه رینه اول موږ دا واغشته د بیلې د دغه لپاره د څه ورته وایي د ایسټس لپاره چې ما سره هر ایسټس د اکاونټ ویلیو هم ما هلته پکار ده مطلب پکار ده ما ته چې ټول ایسټس هم ما ته راشي نو ګوره بینک کې ما سره کریډټ پروت دی صحیح ده بینک ته زه کریډټ کیم ټیک ده که نه ښه اوس د هغې نه بعد څه دي موږ سره پرچیز پیمنټ کې دا یا نور زیرو دي ټیک ده که نه دې کې الریډي بس دا دغه شوي دي کلیر شوي دي دلته وګورئ دې کې دونه پیمنټ پروت دی پیمنټ سکسیډ لکه پرچیز پیمنټ سکسیډ دا خلکو ته موږ ورکړی دی ټیک ده که نه ما نه تللی دا ما نه بینک ته تللی دا ما نه دلته ورغلی دغه شانتې پی ټي کیش چې کوم دی 6000 ما نه ماینس شوي دي دغه شان پرچیز پیمنټ چې کوم دی ریټرن چې کوم پرچیز ریټرن پیمنټ سکسیډ لکه فار ایگزامپل یو سپلایر نه ما سودا اغشته او هغه نه واپس ماته پیسې راغلي د سوداګانو هغه دا راغلي ټیک ده دونه چې سیلریز اماونټ دی موږ سره موږ سره هغه سیلریز اماونټ دی لکه فار ایگزامپل کوم چې ما سره الریډي اکاونټ کې پاتې دي لکه یو اکاونټ نه دې ته ما که ستاسو خیال وي 60,000 وي که 50,000 روپۍ ما اړولې وي هغې کې ما څه ورکړي څه لرې پاتې دي صحیح ده که نه 20,000 روپۍ دې اکاونټ کې ما سره شته دې دا مقصد دی باقي سیل پیمنټ سکسیډ چې کوم دی دا سیل پیمنټ دی چې ما ته خلکو نه واپس راغلی دی ما څونه کړی د 14,23,735 روپو ما ته سیل نه واپس راغلی ما ته میلو شوي دي ټیک ده دې اکاونټ کې او باقي پیمنټ چې کوم دی د سیل ریټرن پیمنټ چې دی هغه دومره ما خلکو ته ورکړی دی څونه 31,200 مې واپس ورکړي سیل مې کړی دی دلته ما د سکسیډ خو دا مې واپس هم پکې دا ورکړي نو دا د هر اکاونټ ډیټیل موږ راواغشت د هغې نه بعد چې کله دا کویري موږ ولیکله او برابر شوه او دا حساب کتاب موږ ریټریو کړو پر اکاونټ څونه موږ سره پاتې شو ټیک ده دې نه بعد موږ سره یو دغه دی د انکم سټیټمنټ انشاءالله نه بعد به موږ جوړو هغې ته بیا وایي اکاونټس لیجر هغه اکاونټس لیجر کې به تاسو په دې فلو زه پوهیم چې دا څنګه ده ټیک ده خو خیر دی باندې هم ځان پوه کوي دا دې ځای کې موږ سیل کړی د ویو اکاونټ ټایټل هم راغشتی دغه شانتې موږ هغې نه ډیبټ کریډټ دا شیزونه ریټریو کړي هلته مو کیس لګولې که فار ایگزامپل یاره دا ډیبټ موږ سره ګریټر دین وي د کریډټ نه نو دین بیا موږ سره دا از نل وي نو زیرو راوالی ادروایز هم زیرو راوالی دین صحیح ده ډیبټ ته سټور که کریډټ ته سټور که ټیک ته هماغه فلو موږ جوړه کړې کومه چې موږ په ټرایل بیلنس کې جوړه کړې وه که د هغې نه بعد موږ سره بیا داسې وشو چې یاره موږ ته ضرورت و چې موږ د دې ټوټل معلوم کړو چې دا ایسټس موږ سره ټوټل څومره پراته دي دې دپاره موږ دا چې کوم دی یو دا کیسز موږ ولګول ټیک ده دې کیس تاسو وګورئ سلیکټ موږ دې ټوټل ایسټس کې موږ دا سټور کول نو دې سلیکټ په تھرو باندې موږ څه وکړل د دې نه ټوټل پیمنټ راواغوستو ټیک ده لکه دې ځای پورې به زه سلیکټ کوم او دې سلیکټ ته به لاړ شو دې ځای کې ایګزیکیوټ پې کوو دې نه ما سره پیسې راغلې ټوټل ایسټس هغه څنګه موږ سره راغلل که تاسو وګورئ دلته دا دې نه چې کومه ډیټیل راغلی نو ډیبټ او کریډټ لیست چې کوم موږ سره راغلی دا دې یو پیره راځو موږ دې ځای پورې زه به ایګزیکیوټ کوم د دې دا او دا موږ دواړه را پلس کړل او دا یو نمبر دلته ما خو اول هم وکتل چې ډیبټ موږ سره ګریټر دین کریډټ وي نو راشه ډیبټ نه کریډټ ماینس کوو ډیبټ موږ سره لیس دین کریډټ وي نو بیا کریډټ نه ډیبټ ماینس کوو ولې زموږ ویلیو پلس کې پکار ده ایسټس کې هر څنګه دا ما سره دي
صحیح ده کنه دا زما ایسټ دا ما سره دي صحیح ده ایسټ یو دا شي چې دا کله ماینس ته نشي تللی صحیح ده کنه په قرض به ضرور پراتی خو ایسټ تا سره دا ستا دي یو داسې حساب دی لکه فار ایگزامپل یو کس 20000 روپۍ خو چې ما سره دا زما دي هغه زه په لایبیلیټیز کانټیکس کې راغلی قرضدار یم فعلا خو ما سره دا زما دي ځکه وایي چې تاسو پیسې قرضداري له ورکوئ نو مه ورکوئ ګورې بعضې قرضدار یې وایي چې څه زما دي زما دي ما سره چې دي بس دا زما دي او قیسه هم دغه شان روانه ده چې څه یو کس سره دی هغه دي اوس هغه قرضدار نه په یو بل کانټیکس په یو بل سوچ باندې قرضدار په دې سوچ هغه سره دا هغه دي یو سوچ وته کې دا هغه سره دی هغه دي د یو خاص ټایم پورې دي یا یو خاص هرڅه پورې دي خدای دې دي دې ټیم کې دا دې دي یو خاص ټایم پورې هر شي د یو خاص ټایم پورې زمونږ دی اکه لایبیلیټي او لایبیلیټي نه دا په ځان پرې خبر ځان پوي کوي ځکه هر یو شی زمونږ د لاس زی او ځکه هر یو شی زمونږ لاس ته راځي ان د کانټیکس اف منی په منی په کانټیکس کې موږ دې ارسه ته وګورو دا هر یو شی زمونږ دی خو چې کله دې موږ لاس لراغی اوس د دې قرضدار شوم ناز شوم خو په دې ټیم کې دا زمونږ دی صحیح ده کنه پرې پوینټ باندې کلیر شوی کنه نو دا دې حساب سره موږ خو دلته اوس دنه خدا پیسې منګه مطلب منګه ته منګ سره ایدا دي نو دا به هغه ایسټس منګ معلومو نو بیا د هغه په وجه باندې موږ سوچ چې دا مو قتل دی کې ما اس کې پلس کې دا دي زما دي څه ختمه ما سره دی بس زما دلته هغه ما سره کوم دي معلومو هغه بزنس سره کوم شیزونه دي معلومو نو دا کوری دا هغه شیز ده اوس په پوینټ رسیدي نو دا هم د قشن قیسه دا ټوټل ایسټس موږ سره څه کړی اوس د هغې نه بعد هم په دې کنټیکس کې موږ لایبیلیټیز ولې چې د بیلنس شیټ فارموله څه ده چې ستاسو نه ټوټل ایسټس دي اول هغه راواخلم نو ټوټل ایسټس ما سره د 1,19,130 روپو راغلل اوس د هغې نه بعد لایبیلیټیز موږ معلومو په باندې قرضې څومره دي ځکه چې لایبیلیټیز او آنر ایکویټي ریټرن ارنینګ وزه پلس کوم نو ما سره دا دواړه دی بیا دا سایډ او دا سایډ دا د دې ټوټل او دا ما سره مست ایکول پکار دي په ایکول نو مطلب ستا بیلنس شیټ غلط ٹھیک ده په دې کې اوس موږ راځو لایبیلیټیز ته لایبیلیټیز عموم که تاسو وګورئ موږ ایسټس موږ څنګه ریټریو کړي په اکاونټ هیډ نمبر باندې ریټریو کړي دی خو وګوره اکاونټ هیډ باندې سیدا او دلته مو د باز کړي فاینانشل ایر آی ډي تاسو دلته وګورئ ٹھیک ده دې کې موږ اوس کمپنی او برانچ آی ډي او ټولر سم کې پاس کوو هغه برستو راځي ٹھیک ده اوس ویل الله موږ اورال ځان په چې دا موږ څه کړی دي بیا هغه نه بعد لایبیلیټیز ته تاسو کړئ نو لایبیلیټیز هم موږ سره په دې کانسپټ موږ ریټریو کړی دلته موږ د لایبیلیټیز والا چې کوم دی ټو آیډیا چولې دا ویني لایبیلیټیز او ټول موږ ریټریو کړی ایگزیکیوټ کوم ما سره ټول رااله ما سره 1750 روپے کریډټ دي زما سیوا شي دا په ما کریډټ دي ما ته دي داخل کو ٹھیک ده ما ته دي کنه داخل کو ما سره دي کنه داخل کو پیسې دا څه خبره نو دا په ما داخل کو دي بزنس هم بچاوی او پچوي دا بزنس ټیک ده کنه دا بزنس دی کې دا رواني دا پیسې ها اوس د ایگزیکیوټ کوم ټیک ده اوس که تاسو د پیپسي روزګار او خمایا دي نور خم نه خو 45 شي جوړ چې خرڅ کې بیا پیسې ورکې کړه د بوتلو او سکیورټي مخکې جمع کې داستا 15000 سونه شي کوم دا اځ کله ته ټرستفل سړی ټرستفل شي ستا بزنس ټرستفل شي نو تعالی بیا د کروڑونو معلوم درکې د لکونو سودا هم درکې اعمال مو ته بدل کیږي په کنټیکس تعالی کروڑونو بو آیټمز هم درکې تعالی ارسونه پروډکټ صدر کولی شي نو مطلب بزنس وی دغه شان صحیح ده کنه پوینټ زماره صحیح کنه ځکه یو عام خبره مشهوره ده چې کله د یونیورسيټیز نه انجینیر فارغ کیږي نو په 100 انجینیرز کې چې کوم دي په 5 انجینیرز دا سی چې بزنس مایندډ دي او دا 95 چې کوم دي د امپلای مایندډ دي نو بزنس مایندډ خلک ډیر کم دي صحیح ده دې قدر کول پکار دي ها اوس راځو موږ واپس پر پوینټ لا ځکه بزنس چې کوم دی دا قرض او دا ټول حساب بساته اله بل بزنس چلی کنه دروایز نه چلی په دې کې موږ سره بیا راځو دلته کې اوس دې زیاته موږ دا مقر قیسه چې دا بوز را ټوپله دا ورا پلس کم او دا مال ویلیو راکې خو زما پلس کې پکاره ځکه مې دا ګریټر لیس دین کتلی ښه نو څه خاص مقصد نشته دلته موږ راشو او دا ایگزیکیوټ دا زما ټوټل لایبیلیټی شو 1750 بیا راځو مال څه پکاره دی خو دې ځکه آنر ایکویټي راځو آنر ایکویټي مم د قشان دی صرف مو پکې 4 انټر کړی دی د دې ځنه کیپټل نه 4 آنر ایکویټي یا کیپټل یا آنر ایکویټي یا آنر یا ایکویټي دیټس ټول سیم ٹھیک ده دلته ګوره واپس به مونږ بیا راشو عمده عمق حساب دی بیا هم دلته اندر ایکویټي 0 ده
مطلب د پیپسي روزګار مونږ چالو کړی خو داسې کس نه وروړی چې یار ما سره پیسې شته نه خو سودا راته وغورځوه چې ګټم تاله هم در کوم نو نیم اسمان خو پروت دی واپس بیا یو څه کوي ٹھیک ده که نه یو داسې حساب مونږ سٹارټ کړو ځکه اندر اکویټي دلته نشته مونږ د اندر د پیسې د بزنس کې رانه دی واستي وابلو شیرز په خلکو خرڅو پیسې به تخلو کله چې بزنس خشي نو خلک بیا شیرز په ډیرو پیسو خرڅي صحیح ده کنه لکه بزنس چې څونه خو وینو بیا 1% شیر هم چې کم دی په کروڑو په ربو کې خلک خرڅي کنه دی خو 100% پکې چې 0.5% هم خرڅي نو ډیره غټ پیسې اخلي خلک ٹھیک ده نو دا بیا هغه شیرز به مون خرڅو دلته واخلو به صحیح په پوینټ باندې ورسېږي اوس راځو موږ دلته دا خو موږ سره اکویټي شو اوس په دې کې د دې لپاره زه یو بل شی معلوموم ایته ریټرن ارنینګ وای کوم جما او غټلې هغه هم ز بیلنس شیټ کې اخره کې لاندې اډ کما د انر اکویټي لایبیلیټی سره اوب څنګه معلومو دلته راځو ریټرن ارنینګ ټوټل ریوینیو ما ټوله سودا خرڅه کړې څومره ده ایله براشو نو دا د خاص ماته وګورئ ټوټل سودا موږ څنګه معلومو زه په اکاونټ هډ 5 باندې معلوم ولې دیٹ از ریوینیو ٹھیک ده کنه هډ د موږ سره ریوینیو د سیلز دا ټول موږ سره راځي دي ٹھیک ده نو ریټرن نو دلته وځو ټوټل ریوینیو زه معلوموم ٹھیک ده کنه دا موږ سره سری ټوټل ریوینیو الله زه فایند کوم ټوټل ریوینیو یا ټوټل ریوینیو یا ټوټل سیل اماونت ٹھیک ده واټ ایور سونه می ټوټل ریوینیو بوته لیکو دا موږ سره ټوټل ریوینیو معلومه وګوره سم اف ډیبټ سم اف کریډټ ټیک ته مخه کار مو کړی دی خو صرف هغه بل کویریم دی برنده یوز کړی ول د صرف زموږ یو سیمپل شان بس دا پکار دی ٹھیک ده کنه سونه سودا مون خرڅ کړی بس نور زموږ څه نه دی پکار صحیح شو نو سم اف دا او سم اف دا اکاونټ هډ باندې وزر واخلم چې دا ایگزیکیوټ کوم موږ سره ول د ګراس پروفیټ راشي دا ما بیا دلته سٹور کړی دی دلته سٹور کړی راغی نه بعد او بیا هم کړی نو راقه طریقه سیم ټو سیم دا شاندالو بیا ټول ایکسپنسز معلومو ځکه چې ریټرن ارنینګ موږ معلومون راغه فارموله را ریټرن ارنینګ فارموله موږ سره سره دې فارموله دا ده چې موږ سره کوم ټوټل ریوینیو رااله څونه خرچ موږ وکړو ټیک دا دې نه ماینس کی سبا دې ماینس کی ټوټل ایکسپنسز اوس ایکسپنسز کې تا اپریټینګ ایکسپنسز هم راځي او تاسو را اینڈ operating expenses او and cost of goods sold به ماینس کې cost of goods sold کم دي کوم ما غشتي او په کوم ما خرچه کړي دا cost of goods sold کوم پرچیزینګ چې ما کړی دي دا دواړه نه operating expenses دا دې پلس نه سره ټوټل ایکسپنسز جوړیږي دا به نه ماینس کې نو چې څونه پیسې راځي that is your revenue that is your net income not a gross profit دې چې کوم ټوټل راشي that's called a gross profit کله چې دا د ماینس شي it means that is a net income صحیح ده کنه په دې کې ستا بانک انټرست راځي کوم سود چې تا راځي ټوټل هر یو شی چې کوم نه بل بار پلس کې دا دلته دا دې کې تاسو راشي کې ریوینیو سره با ټوټل سود راخلي دا مست ارنینګ دی کنه پلس کې وکنه ماینس کې ها دا پیسې راغله کنه دا چې تاسو بیا دې نیټ انکم نه بعد بیا یو انکم وته وي سره پلس کې بیا به نیټ انکم راځي دا ما دغه ځنې دا ما ګټلی ٹھیک دا خو ساده دا د بانک په لور چې دونه تواخله بس ٹھیک دا د 300 کو ساتي خدای کې موږ سره دا بیا موږ سره ټوټل ارنینګ نیټ ارنینګ دی موږ سره نیټ ارنینګ دیتا ټوټل ارنینګ بیا موږ معلوم کړی سم کړی دی د ټوټل ریوینیو نو ټوټل ایکسپنسز ماینس کړی موږ سره د سره غلی ټوټل ارنینګ راغلی بیا هم لایبیلیټیز ان ریکویټ ټول را پلیس کړی دي دلته موږ سره سره غلی دي دغه سٹور کړی دا موږ سره ټوټل ان ریکویټ دا چې کله پلس کم داتي جوړیږي ما سره بیا ول د سپرنٹ کوم سره ټوټل ایسټ ټوټل لایبیلیټیز ټوټل ان ریکویټ ټوټل انکم راځي دا پرنٹ کو یو غوري تاسو دلته موږ سره سره غللو دلته موږ سره ټوټل ایسټس هم راغلل ټوټل لایبیلیټیز هم راغلل ټوټل ریوینیوز هم راغلل ټوټل ایکسپنسز هم راغلل او دا د لاست ون چې تاسو تمامه دا ټوټل ایسټ شو د لایبیلیټی شو ان ریکویټي 0 د نیټ انکم څنګه دا راغلل ٹھیک دا چې کله دا شي زونه رااله دینه لاست کې مونږ یو بل کار کړی دی ال راځو دلته بیا مونږه بیلنس شیټ دلته پرنٹ کړی دی ټیک دا راځو دا بیلنس شیټ په سره پرنٹ کو صحیح دا بیلنس شیټ ته برا شو دي چې الیکشن را بره به کو خدا بیلنس شیټ دی ویني ټوټل لایبیلیټی په سره اکویټی دا شي زونه ټیک دا ور دي چې مونږ څه کړی دلته مونږه فارموله لګولې کنه ټوټل ایسټ شو دا لایبیلیټیز ان ریکویټیو ریټرن ارنینګ دا شو دلته کنه نو مطلب دا دواړه چې کله تاسو سره ایکوال شون اټس مینز یور بزنس از ایکوال بیلنسز اف بزنس روان دي چلته راو ٹھیک ده کنه او دا زمونږ ګټه ده صحیح ده کنه
دا زمونږ ګټه ده 11073 نیټ انکم دی 1,17,380 دا موږ خلکو قرضې پاتې دي صحیح ده کنه او باقي دا پلس کو دا موږ سره شي خیر ان اکوئټي موږ سره ډیره وی لایبিলিټیز موږ سره اکثر لري ٹھیک ده ان نیټ انکم دومره نه خدا موږ تاسو خیال ډیر زیاتر سم خرڅ کړل باقي دې وجه دا وزن ته ایکول کو ٹھیک ده کنه هغه به زم ویډیو کې راولم چې را موږ په څه طریقه باندې ایکول کړو ځکه چې بیا ټول خلک کوي چې موږ سره ایکول نه راځي سره ایکول راځي نو بیا دا څه کارو کې سره ایکول نه راځي نو ول اخیری سوداګان ګران خرڅ کوي چې په 10 روپیا ماغ شي په 100 روپیا خرڅ کوي دا په خپل دا ویلیو سیټ چې ځکه دې کې موږ مخکې انټرنیټ لري جیبا لګولې تاسو خیال نو هغه سره ویسټ کې بیا هم کوشش شو موږ سره په کانټیکټ کول شي په ویډیو پاسه کمنټس وکړي ٹھیک ده او دا ډیفرنس موږ معلوم کړی ډیفرنس د لپاره معلوم کو فار ایگزامپل دی ویلیو کې فرق نو ډیفرنس معلوم کو چې څونه دی ناغه موږ چې د ترانزیشن وګور چې دلته به سیټینګ کو چې کم ځای کې موږ سره فرق هغه موږ معلوم کو نو دا او زموږه ټوټل کوډ صحیح شو او چې هغه تاسو دې نه په خپل کول شي ان شاء الله کمنګ ویډیو کې موږ راځو چې دا موږ اوس الته څنګه امپلیمنٹ کوو په اس کیو ایل سرور